دو یو بل سوال دی یو مولوی صاحب موږ نه تپوس کړو چې بعضې بیماران دي هغوی دپاره فدیه ده او دغه رنګې بعضو بیمارانو باره کې تاسو وایي چې کله دته موقع میلاو نشي نو د باندې فدیه هم نشته دی مثلا روژې نه بعد ښه نه شو او په دې روژه کې یا په پیله ورځ د اختر باندې مړ شو نو موږ وایو په دې باندې بیا فدیه هم نشته ځکه موقع ورته میلاو نه شوه نو اصل کې بیماران دوه قسمه عزتمندو دا یاد لرئ یو دایمي بیمار وي شیخ فانی دی ته یا ډېر زوړ بوډا چې هغه انسان ته ډاکټر او هر چا ته پته وي چې دا مزید روژې تر مرګه پورې نشي نیولی دی ته وایي شیخ فانی هغه شیخ هغه بوډا چې بس هر څه یې فنا کړي دي او په خپله هم لګیا دی فاني کېږي روان دی خپې اګرې ته دي غریب روژې نشي نیولی یا داسې دایمي مرض دی چې ډاکټر ورته ویل چې ټول عمر په تا روژه بنده ده بعضې بیماریان یې داسې چې هغه که ځوانه لګي که بوډای خو هغې باندې همیش دپاره روژې بندې دي ته وایي دایمي مریض نو داسې مریض به عزتمندو د روژې فدیه ورکوي چې وصي کېږي ځکه د ده دپاره دا نشته چې دا به مخکې ښه شي او بیا به روژې ونیسي که بالفرض ښه شو بیا به یې نیسي خو د ده دپاره چانس نشته ظاهرا او دا هر ورځ د بل ورځ نه بدتر کېږي زیاتېږي نو داسې انسان باندې واجب دی چې دا به فدیه ورکوي داسې مریضه خو چې وصي کېږي که وصي نه کېږي توبه استغفار به کوي که وړو سره یې وړه پکې ورکولی شي دوه سره وړه به ورکوي د یو روژې په سر کې غنم ورکولی شي نور څیزونه هم پکې ورکولی شي د دغه قیمت د 300 قیمت برابر بل شی هم پکې ورکولی شي جامې کپړې دي وغیره بل څه شی دی اوس یو غریب لی ورکه د یو روژې په سر کې دغه هم پکې ورکولی شي دویم قسم هغه مریض دی چې هغه عارضي مریض دی او هغه ښه کېدو چانس شته نو داسې باره کې عزتمندو دا مسله ده چې دا به فدیه نه ورکوي او که داسې مریض وروسته ښه شو نو دا به روژې لازم نیسي او که موقع ورته میلاو نه شوه نو دې مریض ته موقع میلاو نه شوه چې روژې نیولی وی نو په داسې سړي باندې فدیه هم نشته بیا او فورا مړ شو د بیمارۍ نه بعد او خبره هم د قضا هم پې نشته نو دې بیمارانو کې فرق دی نو دغه یو باندې فدیه وي دي بل باندې بیا فدیه نه وي دغه دوه فرق بله